دا ژړو محفوظه وساتئ. دغو سترګو سره کومې ګناهانې شوي دي، نامحرمې بې ځایه سترګې مو غړولې دي، څه نن دا سترګې وشړېدلې، دې نه وروسته دا سترګې بیا ګناهګارې نه کړې. دا ډېرې قیمتي سترګې دي. دا د چې کله حسین باندې خاصې کړلې، دغو سترګو چې کله حسین صاحب بیعت وکړو، بیعت یعنې سترګې په حسین خاصې شولې، بیا یې حسین مرضی نه بغیر ما استعمالوه. که حسین ونې خفه کېږي هغه ځای کې د سترګې ما استعمالوه. همدې شان سره دغه غېږونه څه نه حسین حسین نه ما واورېدله، دا مه میلاو شوله. سوال نه کوم څه محرم نه ورسته بیا دغه غېږونه ګانو بچانو سره روږدي نه کوئ. وشه نن ورځې نه بیعت وکوئ، څه موبایل حسیني وګرځوئ، موبایل ګناهانو نه پاک کوئ. دا بد اثر شي، دا غلط تاثیر شي. ما درته ویل اعصابو باندې خلیو باندې که سکون رسوي د حسین نمای رسوي. که سترګو ته دا منمیږي حسین نمې سره دی، وی ایک ساتھ دا ملویږي، وای ورا دا ملویږي، وای دا ملویږي. ویللې کیا سکون، لیدلې کیا سکون، ورېدلې کیا سکون. څه دومره عظیمه ذخیره د حسین موجوده دی. زه ویلې د هغوی ګناه سره ګناهانو سره روږدې کوم، زه ویلې د هغه سترګې بې ځایه استعمال کوم، زه ویلې د هغه ژبه. خویندو میندو ته دا سوال وي، ضروري نه دی چې دغه جلوس کې ودرېږي، نامحرمو بدن وکسې، لاړ شه زیارت وارثه ولوله، لاړه شه خپلې خونې کې کښېنه، انده صرف دوې جملې ولوله. حسین صاحب ته براخه دی، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک ورحمت الله وبرکاته. دا دوی جملې ډېرې قیمتي دي. تاسو څه بې دي څه قیمت نه وي، خو حسین ته که سلام وکړلو، وشه حسین ټوله دنیا خو پرېږده آخرت عابر کوي، خو که شعر حقیقي سلام وته. دا دومره عظیم کور دی. مولوي صاحب یو ځای کې عرض وکړلو، ما تاسو کې هېچا د حسین جلاب نه دی نیولی، خور ونیوللو خو بیا یې قبول کړل. بیا یې ورته ویلې ما ولمون یې نو ما ورته ویل حسین یارې خلاصې دي، خو په شرط ده چې حسین سره ودرېږو، ای حسین همراه شو، حسین سره مدد وکړو، ای حسین یاره زنده وساتو. حسین ظلم خلاف آواز روشن کړو، وایي ظلم خلاف. حسین د شربی خلاف آواز روشن کړلو. هر یو شیعه، هر یو بضمیر انسان چې چېرته څوک نشې خرڅوي هغوی خلاف خپل آواز اوچت کړو. چې حسین اوچت کړی موږ اوچت کړو. دا حسین سره همراهي دی. څه چېرته ظلم کېږي، ګناه کېږي، غصب کېږي، خیانت کېږي، دوکه کېږي، فراډ کېږي، درویغ کېږي، هغه ځای کې پکار دی موږ سره نه وو بلکې هغه خلاف. بیا به زه حسین سره مدد وکړم، بیا به زه حسین همراه شم، بیا به ما شړا کفیانو شړا نه بېله شي، چونکې زه حسین سره همراه شوی یم.